بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو د رؤیت تبارک تعالی مبارک خبرات روش ولا چې زمونږ په نسبت باندې رؤیت تبارک تعالی ممکن دی او غیر واقع ده په دنیا کې او په آخرت کې به مؤمنان دا به معتزله هغه انکار کوي او زمونږ د بار دلایل او د معتزله دلایل او د هغه جوابونه دا وګورئ شو. نن سبق کې دا خبره ده چې بنده د خپل اعمالو د خپل افعالو کاسب دی که خالق دی که څه شی دی. نو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې بنده د خپل افعالو کاسب دی او خالق نه دی. الله تعالی د ټولو کارونو او د ټولو افعالو خالق الله تعالی دی. معتزله دا خبره کوي چې بنده د خپل اعمالو خالق هم دی او کاسب هم دی. مرجئه هغه دا خبره کوي چې دا بنده مجبور محض دی دینه د خپل اعمالو د خپل افعالو خالق دی او نه کاسب دی. پوه معتزله دوانه ثابتوي، مرجئه دوانه انکار کوي او اهل سنت والجماعت وایي چې بنده د خپل اعمالو خالق خو نه دی البته کاسب دی. الله تعالی د اختیار ورکړی دی. نو وایي زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده په دې باندې دلایل دي. یو دلیل دا دی کچته بنده د خپل افعال خالق وې نو په کار دا چې د داګه د تفاصیل پته وي. د تفاصیل پته مطلب دا دی چې لکه د ګرځي نو د په یو منټ کې د سو قدمه وغستل د قدمونه د زمکې نه چلنده سونه اوچتو او د چې د دې نه اغاز دتلو د سونه انرژي ولګیدا نو دې خبره چون کې د پته نشته لہذا د دې د خالق دانه ده. پوه شو دا کوئی ظاهري اعمال دي په دنه باطنی اعمال چیرې د وجود چې د سونه لکه حرکت وکړو نو دا چې نه دی بری باندې راپو نو کله خالق وې نو الله تعالی دې بیا په هر څه باندې وپوي. او دوی ماغه نصوص راغلي دي په چې کم په دې باندې راغلي دي چې الله تعالی خالق ته کوي والله خلقکم وما تعملون. الله تعالی تاسو پیدا کړی او سجده تاسو کوی دا خالق هم الله تعالی دی. پوه شو به معنی یعنی تاسو هغه ما مصدریه ده دلته او یرا او خالق کل شی الله تعالی دا هر څه پیدا کوم کړي نو افعال هم دا په شي کې راکل دي الله تعالی دا افعال پیدا کوم دي. او بل الله دریم دلیل او من يخلق كما لا يخلق ای ذات پیدا کول شي د پشان دا چاره چې پیدا کول نشي کوله. دا درې دلایل تقریبا د غری د اهل سنت والجماعت دي چې بنده د خپل افعال خالق نه دی الله تعالی د افعال خالق دی او کاسب بنده دی. پوه شو بیا معتزله دا وکول نه والله تعالی خالق للافعال العباد كلها. الله تعالی پیدا کوونکی دی د ټولو افعال د بندګانو من الكفر والايمان والطاعه والعصيان د کفر د ایمان طاعت او د عصيان لا كما زعمت المعتزله نه دا چې ګمان کړه د معتزله سوې ان العبد خالق لافعاله چې بنده د خپل افعال خالق دی. پوه شو به معنی وسوي کنه چې لکه د معتزله کې د مخکنه خلق نو هغه بلګر سره د خالق ټکه استعمالونو چې بنده د خپل افعال خالق دی. ځکه چې دیبا د خالق ټکه به ځکه نه چې دوی په دینوم کې الله تعالی سره بل څوک شریک راځي او د دې لپاره به موجود او مخترع وي چې کله ورته بیا پته ولګي چې لکه موجود او مخترع او خالق دا ټول یو ټکی دی او دا ویل کېږي د آدم نو وجود تر وستلو نو بیا هغه د جسارت او خالق ټکی استعمال کو. واښو به معنی ویلا کما زعمت المعتزله وینا چې ګمان کوي معتزله چې ان العبد خالق لافعاله چې بنده د خپل افعال خالق دی. اوس افعال چې کړه دا په دوه قسم دي، یو افعال اختیاریه یو افعال اضطراریه. افعال اضطراریه دا لکه په دې کو شک نشته دا ټول الله تعالی د افعال دي خالق دی او دی خو خبره ده دا په افعال اختیاریو کې یعنی په خپل اختیار سره بنده یو کار کوي یا نه کوي. وقد كانت الاوائل منهم بدای سره اولنی خلق د دینه
یتحاشون چې هغه بزان ساتو عن اطلاق لفظ الخالق د لفظ د خالق نه اطلاق کول بزان ساتو ويكتفون وباكتفاء ولا بلفظ الموجد والمخترع ونحو ذلك بلفظ يعني خالق ټکه به نه استعمالو بلکې موجد او مخترع ټکه به استعمالو وحين راى الجبائي واتباعه او کله چې امام علي جبائي او دا اتباع دا خبره ولله چې ان معنى الكل واحد چې د خالق او د موجد او د مخترع دغه ټول یو معنی ده او هغه سره والمخرج من العدم الى الوجود هغه راوستل دي د عدم نه وجود ته نتجاسروا على اطلاق لفظ الخالق ناغو جسارت وکړو بهادری وکړه په اطلاق د لفظ خالق باندې دوی بیا لفظ خالق د لپاره استعمالو يحتج اهل الحق بوجوه دليل ولره اهل حق يعني اهل السنه والجماعه بوجوه بيسود قصرا نمبر 1 ان العبد لو كان خالقا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها وې کچرتا بنده خالق وې د افعالو نو دې بلې په تفصيلات باندې به هم ته پته و زګه چې یو شی پیدا کړي نو دا غي د هر څور ته پته لکه مطلب زه یو گاډی تننده روح کما یا یو بل څه شی روح کما نو ما ته پته لګي چې دې کې به تیل سونه راځي په دې کې بدابا به یو غنټه کې بسونه تیل سيزي په یو رفتار کې بسونه سي یو کیلومتر کې بسونه سيزي واښو سو قسم په دې کې وړلېږي کې سو قسم په کې چکین نو دې ته نقصان رسیدا ټول خبره به ما نه معلومي لیکن چرته بنده د خپل افعال خالق وې نو د بغیر تفاصیل پته وی چې رسو بوس کار کوم څنګه به کوم په کوم ځای کې به کوم ضرورت ان ایجاد شی زګه چې ضروری دا خبره چې ایجاد شی بل قدرت او اختیار په قدرت لا يكون الا غدانه مگر د قصوی یعنی د ټول تفاصیل پته ایداږي واللازم باطل لازم باطل مطلب دا چې بنده دا د خپل افعال په دنيشته ده د خپل افعال او تفاصیل په تو دنيشته ده ولی فان المشي من موضع الى موضع ذکر یو ځای نه بل ځای تلل قد يشتمل على سكنات متخلله چې دا مشتمل وي په ډیرو سکنات باندې په ودریدلو باندې متخلله يعني په منځ کې راځي وعلى حركات بعضها اسرع وعلى حركات بعضها اسرع او په حرکات باندې چې بعض هغه نه تیز دي او بعضها ابطا او بعض هغه نه جندا سلوي بقرار دي ولا شعور للماشي بذلك او حال لاله چې د تلونکي د بدی باندې شعور عقل نشته ده هغه پوښتنه به نه مانی وځي په اعتراض کې ته دا و چې ردی ته د فکر نه کړي دې سړی ورته فکر نه کړای چې زما قدمونه څونه سلوري او څومره چلنده تیز دي ولې ساده دول عن العلم بل سئل لم يعلم کچره ته پته مو لګی کړي چې لکه سو قدمونه دغه سنت ته پته نه لګی چې دوره موغسل یا دا قدمونه چلنده لکه په سونه رفتار کو وغسل وهذا في اثر افعاله او دا کوئی په ظاهر افعالو کې دا خبره ده و هر چې باطنی کوي په حرکاتو کې دا و کې چې لکه تا چې دا قدم د دې نه غوستو نستا کم اعضاء حرکت کړو او دا حرکت لک کړو کډيري کړو او سو سکندې کړو نو د ظاهري ورته په نشته باطنی اعمال ورته څه پته ولګي واما اذا تاملت في حركه او هذا في اثر افعاله ودا خو فافعال ظاهريو کې اما اذا تعمل في حركات اعضائه فکجته سوچو کې په حرکات د اعضاء کې اعضاء خفيو کې فلم شي پتللو کې ولا اخذ پنیولو کې والبط په حمله کولو کو نحو ذلك وما يحتاج اليه اغه محتاج دیتا من تحريك العضلات دغه تحریک د اندامونو نه اعضاء د حرکت ورکولنه وتمديد الاعصاب او دا پټو دا وګدیدونه ونحو ذلك فالامر اظهر دا کار ډیر ځای ظاهر دی لکه پوښتنه به معنی یعنی چې تا دا زور کوو نو ساپټه پکې سونا او خوځېدلې سونا پکې ساپټه وګدې شولې تا چې دا کار کوو نو ستا اعضاء پکې سونا حرکت وکړو نو دې خبرو چونکې ته پته نشته ده چې پته ورته نشته ده نو بنده خپل افعال په تفاصیل باندې نه پوهه نو دا بنده خالق هم د خپل افعال نه ده لکه بلې خبره باندې پوه شوي دویم الثاني دویم دلیل دا اهل حق او اهل سنت والجماعت چې دوی عقیده دا چې بنده د خپل افعال خالق نه نه بلکې د افعال خالق څوک دی الله تعالی دی نو بری دویم دلیل کې دو هغه نصوص بیان کړي دلیل نقلی ذکر کړي چې درې دلایل نقلیه درې قرآن مجید آیتونو ټوکړي دا ذکر کړي دي كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون الله تعالی تاسو پیدا کړی او تاسو چې څه کوي دلته ما تعملون کوی دا ما چې دا مصدریه را ما سره مصدریه را بیا مصدریه چې کنه مصدر دا کله په معنا مفعول لږي او کله په معنا د سره راځي د فاعل لږي نو دلته دا عملکم دا په معنا مفعول له نه معمولکم
اي معمولکم یعنی الله تعالی تاسو باندې په لري چې تاسو کوی باغ باندې سره په لري الله تعالی دا پیدا کړی دي وزدار چې اعتراض بيداره چې الله تعالی په دې باندې په افعال خالق نه نه بلکې دا معمول خالق دی معمول چې کوم یو انسان کوي لکه انسان چې دا ګلاس جوړ کو نو دا نه انسان معمول دی کنه په دې در الله تعالی وي دا معمول خالق دی نو دا خبره دستنه الثاني النصوص الوارده في ذلك هغه نصوص وارد شي دي پرې کې كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون اي عملكم على ان ما مصدريه چې پرې ما تعملون کې ما مصدريه را نو چې ما مصدريه را کنه وای دا ما مصدريه چې دا نه ما موصوله ولې ناغله نو چې ما موصوله د اقلما نو زبا په موصوله کې خدا خبره چې په سله کې به ضمیر وي عائد به وي چې راځي به چاته اسم موصول طرف ته نو کدل کې زما موصوله واخلما نو بیا وبکه ضمیر وبکه راو باسما او هغه ضمیر برا چې کومه دی اسم موصول طرف ته او کچرته ما زما موصول دغه والا مصدریه واخلما دا حذف برا بادران شي او حذف را وستل چې دا غیر اصل دي حذف را وستل غیر اصل دي بیا به څه مې والله خلقکم الله تعالی تاسو پیدا کړي وما تعملونه او هغه سات تاسو کوي هغه لرا هم الله تعالی پیدا کړی دي واښوي او کله چې معنا کوم والله خلقکم وما تعملون الله پاک تاسو پیدا کړی او تاسو معمولات پیدا کړی معمول لئلا يحتاج الى حذف ضمير وما مصدريه ولي مصدريه درې پاره چې محتاج نشي حذف د ضمیر دا چې حذف د ضمیر به کله راو باسم چې کله څه واخلم ما موصوله واخلم نو معنی را شوي والله خلقكم او معمولكم چې الله تاسو پیدا کړی څه معمول على ان ما موصوله چې دا ما موصوله ويشمل الافعال او اذا شامل لافعال ده دغه اعتراض دی به چې دینه خدا معلومه شو چې الله تعالی د معمولات او خالق دی تاسو خالق نه نه مطلب دا چې دا شامل ټول افعال ته لان اذا قلنا ذکر چې کلمه هو افعال العباد مخلوقه لله تعالی چې ټول افعال دې دا پیدا کړی شو دی الله ته مخلوق دی الله یې بندگانو لم نريد بالفعل المعنى المصدري منغا اراده نه کو په معنا مصدری سره په فعل سره معنا مصدری الذي هو الايجاد والايقاع چې هغه ایجاد او ايقاع بل الحاصل بالمصدر بلکې هغه حاصل بالمصدر یعنی کوم چې د مصدر نه حاصلېږي چې شی متعلق الايجاد والايقاع چې کوم څه ته د ایجاد په سبب متعلق وي د ايقاع واقع کېدل په سبب متعلق نه دي مطلب اني ما نشاهد یعنی کوم چې منغا مشاهده کوم من الحركات والسكنات مثلا ولذهول هذه النقطه وبعض کسانو چې نه نو دا پکې د دې نقطې نه چې دا غافلو نو قد يتوهم وغدا وهم کړه ان الاستدلال بالايات موقوف چې دا استدلال د آیت نه بهر راځي چې کله دا ما پکې مصدریه واخلي لکه پوښتنه خدا خبره صحیح نه ده وقوله تعالی ذم دلیل خالق كل شيء الله تعالی پیدا کوونکې د هر یو څه دی او بنده افعال چې دین دا هم چې نه داسري دا یو شی دی نو الله تعالی د بنده افعال لرهم پیدا کوونکې دی نو الک په كل شيء کې خو هر څه راغی ممکنات موجودات ممتنعات ټول به راغلل نو الله تعالی خپل ذاتم پیدا کړل وینا نه د خالق كل شيء نه مطلب چې نه داسې شی دی دا ممکنات تصرفو سم څه چې سری ممکنات دا عام مخصوص عن البعض خالق كل شيء اي ممكن يعني پیدا کوم درس دي یعنی هر هغه څه ممکن وي بدلات عقل سره او فعل العبد شيء او بنده دا فعل چې دا هم یو شی نه لہذا دا پیدا کوم دي وکه قوله تعالی وګوره دلته الله تعالی چې کنه دا دریم افمن يخلق كمن لا يخلق دلته الله تعالی مذهب کړي د خپل په مقام نه مده کې اے هغه ذات چې هغه پیدا کوم کړي هر څه دي د دې په شان دا کس چې هغه پیدا کوم کړي نو اس کا چرتا بندر خپل افعال خالق شي نو بیا بدل کې د الله تعالی لپاره مدحیت ثبوت با ثابت نشي صفات به الله تعالی لپاره د مدحیت ثبوت ثابت نشي لکه پوښوي وقوله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق في مقام التمدح بالخالقيه دلګي دی په مقام د تمدح کې نه الله تعالی دلګي د خپل خالقیت باندې مدح بیان کړه او کونها مناتا للاستحقاق العباده او بل چې دا مدار دی د بندګانو د استحقاق د باندې خلا يقال وصدار کنه وای چې دوی چې دا الله تعالی صرف خالق دی او معتزله وای چې الله تعالی د بندگان د خپل افعال لپاره خالق دي نو خالقان ډیر کړل خالقان یې سکړلو نو بیا د معتزله او د مشرکان وای کنه به معتزله او د مشرکان څخه وای کنه چې ګوره مجوسیان دي ناغه یو وای چې دا دوه خدایان یو یزدان دي او یو اهرمن دي یزدان چې د خیر خالق دي او د شر خالق دې نه سوق دي اهرمن دي ناغه دوه خدایان ثابت نو دا کافر غني او دا معتزله ته نه وړي او دا ثابت نو دا کافر وګڼه کنه
پوه شو به معنی نو دا کافر نه دي ولی کافر نه دي ځکه کنه چې لکه دو خو دسي دا دوی دا خالق دی او دسي خالق نه غني چې هغه چې الله تعالی سره په الوهیت کې جندا شریک دي او واجب الوجود نه مني واجب الوجود نه مني او مجوسیان کافر ته کوي چې هغه څنګه غني واجب الوجود غني دغه شانتي دا معتزله بنده خالق غني خدای د عبادت لایق نه غني او دا نور کم د بوتانو د عبادت چې کم کله کوي ناغه د نور بوتان د عبادت لایق غني نو ځکه مونږه کافر کړي نو دوی نه د عبادت لایق غني او نه واجب الوجود غني پوه شو به معنی لا يقال ودين ولا شيء فالقائل بكون العبد خالقا لافعاله نبي هاي کسان چې هغه دا وایي چې بندا خالق د خپل افعال اندري شي يكون من المشركين دون الموحدين دا المشركين نشي موحدون نه دي نشي لان نقول من الاشراك ستوي واثبات الشريك في الالوهيه دي چې هغه د الله تعالی سره په الوهیت کې څوک شریک ثابتول به معنا وجوب الوجود چې دا واجب الوجود دی کمال المجوس لکه څنګه چې څوک دي مجوسیان دي او دا معتزله خو دې نه دي مجوسیان هغه خدا دوه خدایان یو د خیر لپاره یو د شر لپاره دا خدایان غړي او بمعنى استحقاق العباده یا دا مطلب دا دی اشراک معنا دا چې دا مستحق د عبادت ته کمال عبد الاصنام لکه څنګه چې دا بوتانو د عبادت کوونکو لپاره والمعتزله لا يثبتون ذلك معتزله دا نه ثابتوي بل لا يجعلون خالقيه العبد بلکې دوی نه ګرځوي دا الله د بنده خالقیت په شان د خالقیت د الله ولی ځکه دی وای چې الله تعالی هم خالق دی بندگان هم خالق دي او الله تعالی خالق دی بغیر د آلات او د اسبابونه او بنده نه خالق دی په آلات سره او په اسباب سره بل لا يجعلون خالقيه العبد بلکې دون ګرځي خالقیت د بنده کا خالقیت الله تعالی په شان د الله تعالی د خالقیت ولې لافتقاره الى الاسباب زکه جدا محتاج د اسباب او الالات التي هي بخلق الله الا ان مشايخ ما وراء النهر ومشايخ ما وراء النهر دي ناغو د پرې معتزله باندې ايمن لکه سختي کړی دا او هغه سوي فقد بالغوا في تضليلهم في هذه المساله دوی د دې په گمراه کولو کې په دې مسله کې مبالغه کړې ده حتی قالوا وي ان المجوس اسعد حالا منهم چې دا مجوسیان د دې معتزله غوړه دي ځکه چې مجوسیان چې نو صرف دوه خدایان غړي او وایي چې دوه خالقان دي او دغه چې نه کنه دا معتزله دا په سولونو باندې کوي په سولونو باندې په زرګونو باندې خدایان مني نو دا معتزله د مجوسیان نه هم فاقوا دي ان المجوس یا مجوسیان اسعد حالا منهم دا بهتر حال ولرونه حيث لم يثبتوا الا شريكا واحدا ځکه دوی الله تعالی ته یو شریک نه جوړي او معتزله ول ډیر جوړي والمعتزله يثبتون شركاء لا تحصى او معتزله چې نه دا ثابتې دا الله تعالی بار شرکان چې دا هغه ګمان اړشته دا هغه شماروم نه کیږي الګه پوه شو به معنی ویم پسې دا بس وای واحتجل المعتزله او معتزله دي نه کنه دا دلیل نسی بس ده